خیال امراغی چی نو ارض میں دادی چی اللہ مربی دے د ټول عالمین او دارشی تربیت په خپل خپل ځای کې کوي. اوس تما ته وایا چې داونیم ژوندۍ دي لیکن ساده دا وبنس کی دا خوراکم کوي. اوس لاندې د ونی بیخو کنه دا جرړی دي دا جرړی په دې ځمکه کې مختلف ځایونو ته تللي دي او التنا نمی راکاږي د ځمکې نه نم راکاږي او پاغې د دیونی تربیت کی او خاورې خوراک دی. تو لس میاشتې د مور په خېټه کې چې وي ستا خوراک څه و تا څه خوړه عزیزانو تا ته که خیالو کوي په دې اسپتالونو کې خو ډېر بلد یې او د دې زمانه اسپتال ته خو د خدای ورولما الله اسپتال ته که ورشي که تانو لورشي که کچرو لورشي الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځایونو لیدل هم دی خپل ذلت. لویه لاره به دې روانه کړي صاحب 15 کسان به پکې ناست او تبه ډرایور ناست نیا د ټریفک سپای درې نیمې چې ټاکای لاس درد شروع شپېلې وږي چې شپېلې وږي تا نړۍ بوټوز په چوک کې دوه راوړه کاغذونه کاغذ بداسې داسې ته به سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودرې او چا دې ودرې روبه سا کاغذونه مالدار سے خدای ده پخفور پرچه را باندې مو ورکړه دا د خدای خاطر و د فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نه شو کولی دا دومره ګیدړ درنه ولې جوړ شو لیدلی هم دی خپل ذلت هغه وخت کې ستا پښتو او غیرت چېرته لاړ شي تا سره خو په کلي کې څوک خبره نه شي کولی څوک خبره در سره کوي ډس پې کې اوس یو سپی بوټي راونیوې صاحب حالدار دی خدای دپاره کله پښتو ورته پرېږدي کله زم نه نه دا چېرته کېدی شي قانون دی لاس کې واغست پرېږدم دي چېرته نو صاحبه نه دی د ټیزونو واري او نه دی د پسکو واري او پښتو مختو دی هر څه د سنبای نه وځي لیدلم د هغه ټایم کې خپل ذلت بیا دې چې تاڼي ته راولي او والات کې دې واچي او در سره جوخته د غلو ټټۍ وي هغه ذلت ته خپل لیدلی دی بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت ته خپل لیدلی دی چې هلته په ځمکه د سپي غوندې ناست دی زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې دا د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشتا نو خدای ذلیل او خوار کړ داسیم ذلیل کړی چې هغه پیکوړې روجه را روانه ده هغه هم در باندې ګرانې کړې چې چېرته پیکوړو سره روجه ماته نه کړي
اوس پکوړې ته ماته وایه پکوړو کې چې پکې پخې د هغې ته څه وایي بیسن ورشئ د بار په ساري نه پوښتنه وکړئ چې بیسن څه نرخ شو نن نه اته ورځې مخکې څه نرخ و نن یې څه نرخ دی نن بیسن هم ګران غوړي صاحبه ګران کړه اوړه یې ګران کړه چې روجه را روانه ده چې دا د کافر بچي چېرته روجه په مړه خېټه ونه نیسي پرون یو ته ویم ما د ایمان په رڼا پېژندلي د ایمان په رڼا خدای چې څه کوي در سره ډېر ښه یې کوي ډېر ښه خدای ظالم نه دی مونږ ظالمان یو که نه خدای ظالم نه دی مونږ ظالمان نن په ملک کې خو دې غریب سړی پکوړه نشي اغستی چې روجه پې ماته کړي